من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج 46 نمبر آیت. دې 46 نمبر آیت کې تخویب دنیاوی ذکر کیږي د هغه خلکو د پاره چې کم د اسلام او دین او د آسماني شریعت مخالف دي او د دې سره سره د خپل ځان د اصلاح کولو د پاره د یقین په خبرو د پاره په یوه طریقه ذکر کیږي. هغه خلک چې د الله تعالی د وحدانیت او د الله تعالی آسماني دین نه منکرین او هغه باره کې الله تعالی وایي فلم یسیروا فی الارض، دا خلک سفر نه کوي پزمکه کې فتكون لهم قلوب چې شي د دوی د پاره زړونه یعقلون بها د زړونه چې عقل پیدا کی باغی په وجه باندې یعنی خیارتیا حاصله کی باغی په وجه باندې. د دې مطلب دا دی چې پزما کې سفر کول نه وروسته به تاسو هغه ځګینه وی نه چې کوم ځګینو کې اجتماعي عذابونه په خلکو باندې راغلي دي او آثار په الحال موجود دي. د دې اولاني مخاطبین خو قریش او عرب خلک دي او مخکې د دوی سفر شام او یمن ته بکېدلې تجارت لپاره نو بلاره کې د قوم لوط او دغه شان کې مدین داسې مختلف ځګینه داسې شته چې هغه آثار په الحال موجود دي، خلک پکې هلاک شوي دي. نو الله تعالی وایي چې دوی د الله تعالی قدرتونه او د دین حقانیت معلومول غواړي نو لنډه طریقه یې دا ده چې بس ازمکو کې سفر یو وکړي هغه علاقو ته لاړ شي چې کوم علاقو کې خلکو د دین مخالفت کړي د عذابونه پر راغلي آثار یې موجود دي. خو بتكون لهم قلوب يعقلون بها شری د دوی لپاره د زړونو چې او خيارتیا حاصله کې باغې په وجه باندې معلومي کې دا چې د زړونو کې قسمونه دي. ځری په اس زړونو بدن نه بکی خو د زړه په وجه باندې دسته عبرت حاصله ولې نشي، سم معلومات به راجمع کولې نشي، لکه د غافل سړي زړه د نشي سړي زړه باغې باندې څه پیدا نه کیږي. نو دې له دې زړه په کار د خالص صفا زړه جاغه عبرت اخیستې شي، اندازه لګولې شي. او آذان يسمعون بها یا دوی د فارغ وګونه وی چې اوریدل کولې پاغي باندې یعنی که په خپل باندې سفر نشي کولای نو بیا د سي وګونه ورل پکار دي چې دا غي په وجه باندې د اسلام او د آسماني دین او د پیغمبرانو تاریخ مطالعه تاریخ په واوري بلنه او د هغه تاریخ نه سبق واخلي چې د پیراونیان ولی غرق شوی دي، سمودیان ولی غرق شوی دي، د نور قومونو ولی غرق شوی دي، لوتیان ولی غرق شوی دي او دا غنه یو اندازه لګولې وي خپل اعمال اصلاح کړي وي ټیک کړي وي. الله تعالی فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. د خبرې خلاصه وای دا چې دوی سترګې شته وګونه شته دغه لاندې د کار کوي خبرې ماوري او حالات هم یې نه لیکن د بدقسمتۍ نه د دې زړونه چې کم دی غړاندې شوی دي د عذابونو په ځګینو باندې بتیر شي خو عبرت پته وانه لري حالات او واقعیت به واوري خو اثر به دی باندې ونه کی. ډیر خلک د څه چې کوم ځګنو کې عذابونه راغلي ته چکرو لذي تصویران پکې وباسي ویډیوګانې پکې کوي خاصو بجاو کې بیا راشي اس اثر پې نه. نو دوی هر څه وریدل خو دوی زړونه مړی زړونه چې کوم دینه غړاندې شوی نو بدی په عبرت نشي حاصلوله. د علم حاصلول د پاره پاور سر کې دوه سيزونه ذکر کړی دي. اذان يسمعون بها چې د دوی د پاره زړونه او زړونه او وګونه ذکر شوی دي چې وګونه ورلوي او دغه شان د گزرونه ورلوي. بیا وای فانها لا تعمى الابصار سترګې به کسیواش سترګې باندې خلک علم حاصلای لیکن خبر دا ده چې د وګونه او سترګې چې کم دین د په اصلي ده وکی خو چې کله زړه ډون دی نو دا خبر اړه نه کوزيږي نو فائدہ نه کوي. دا د څه شله کې راځي د ډون کونی اگر کسترګي بیا روغي وګونه بیا روغي لیکن چې زړه غافل شونه بده باندې به خبري اثر کېدل مشکل دي او ګډیرو حالات ته بوز را بوز بده باندې به اثر نه کیږي. غفلت چې کوم دی ردی بنیادی وجه نشه هم کې دي کم خرج د نشو سره بلدي د غزرونو مکمل غافل دي هیڅ نه سبق او عبرت نشه غست. دویم یو لوی مصیبت چې د هغه په وجه باندې زړه غافل کیږي اگر دنیا محبت هم دی تکبر حسد د هغه روحاني مرزونه د جبرمانی داسې مرز بردار خوري چې دا غي نه بعد بده منی اثر نه کیږي یو پټه پردای به دا غاړه څه خبره کوزيږي نه. ويستعجلونك بالعذاب او بجلتي باندې غواړستانه عذاب
ولن يخلف الله وعده الله مخالفت نه کوي د خپل وعده. د دې حاصل دا دی چې کافران د اسلام د باطل ثابتولو لپاره د کار کوي. شراش نبی علیہ السلام ته ویل چې یاره که د پیغمبر د آسماني دین واقعي د ته چې کوم دین موږ ته بیان کو د آسماني الله تعالی د دې په عملي کولو راضي کیږي او په مخالفت باندې غوسه کیږي، نو موږ د دین نه منو، موږ اسلام مخالف. نبی علیہ السلام ته ویل نو ته موږ عذاب را ولکه موږ ولې نه خرابې په عذاب باندې بیا به عذاب رانغه زر برانغه بیا به ویل ګوره موږ ورته ویل چې عذاب را باندې را ول رانغه د سه معلومیږي دا چې دغه دین مخالفت په وجه منی سزا هم ناراضي دا خبره ده. د دې ځکه نه بر دین باطل واره ثابته. نو دا هغه جواب دې ذکر کیږي چې ويستعجلونك بالعذاب بجلتي سره غوړستان عذاب ولن يخلف الله وعده الله مخالفت نه کوي د خپل وعده، کوم وعده چې کړه خپل لازم پوره کوي، که د عذاب وعده او د قیامت وعده خامخ به پوره کوي. وان يوما عند ربك او یقینا یورس پنځ درف ستا باندې چې د قیامت ورځ ده کالف سنه مما تعدون پشان د زرو کالو ده هغه چې تاسو شمار کوئ تاسو په اندازه باندې زرو کالو سره برابر د قیامت ورځ. یعنی ولو یحبته ورځ را روانه د باغی کې بر د ټول مسلو حل لازمي راوسی. دنیا کې لازم نه ده چې خامخا په عذاب راشي، کې دې شي ګراش کې دې شي عذاب نه مخکې دې مرشي عذاب پیرام نشي، لیکن د قیامت د ورځې نبی اخوا قیامت د ورځې څنګه قیامت شروع شي د دې مهلت مکمل ختم شي، اوس به دې خامخا سزا ملایوي، عذاب به ملایوي. د قیامت باره کې دې ځکه الله تعالی فرمایي چې دا د زرو کالو برابر ده، لیکن سورۃ المعارج کې بیا 50 دی چې 50,000 کاله دی. نو دې ځکه کې زر کاله الته کې 50,000 کاله یو خدا د چې د زرو کالو یا د 50,000 کالو سره د مشابهت په څه شي کې دي. نو بده کې دوه احتمالونه دي. یو احتمال دا ده چې د دې ورځې سخواله دومره زیات دي او د دې hebat او د دوی هغه روب دومره زیات دي، مشکلات دومره ډېر دي چې ته به چې بس زر کاله تیر شو لکه سړی باندې وش په سخت تیر شي انتي غټ سخت بیماری بل مسله نو خلک یې بګانش په د کال مرونه غټ نه تیرېدل د باندې وګدخ کاری. نو د قیامت ورځ به دومره سخت دی چې ته به چې بس زر کاله تیر شو. او بیا د خلکو احوال خو مختلف دي، چې ګناونه به ډیر زیات دي، چې هغه به لږ کمی، چې هغه به ډیر کمی، او رچا به له ګناونه یمنه. نو په دغه پیمانه سره بچا به د ورځ ډیره سخت شي او دومره به سخت لکه 50,000 کاله. چا باندې بلګه کم چا باندې بخه کم چا باندې برسې لکه زر کاله او رسې چا باندې باډو سګرانه نه یار سوري لاندې بناست. نو دا مشابهت په شدت او په سخوالي کې دي. او بیا په دغه طریقه باندې دا دوه اقوال چې کم دي د زرو کالو د 50,000 کالو د اقوال یو سره سمونه خو په دغه طریقه باندې د خلکو کې فرق دی. دویم احتمال دا ده چې دا د قیامت ورځ اوږدوالی دا ډېر زیات دی. نو که اوس د اوږدوالي کې د مشابهت به د اوږدوالي کې شي چې څنګه 50,000 کاله اوږده زمانه د اوږد عمر دی یا 1000 کاله اوږده زمانه ده، نو دومره اوږد د قیامت ورځ همي په اوږدوالي کې مشابهت شي. نو بیا دې ترازو چې په دوه اقوال به څنګه جمع کې دلته کې 1000 کاله دي او د سورۃ المعارج کې 50,000 کاله دي. داغه جواب چې کوم دی نو مولانا سپاری تعالی رحمه الله په بیان القرآن کې ذکر کړی دی او هغه دا دی چې په دنیا کې چې کوم د شپې د ورځې کمی سات دی نو بده کې ډېر زیات فرق دی. کم خلک چې کم آبادیان چې په خط استوا باندې پرتی دی هلته کې شپه ورځ 30 غنټې کېږي، 30 غنټو کې د شپه ورځ د شوارز مکمل کېږي. کم آبادی چې په قطب شمالي کې پرتی دي دا د علم عروض تحقیق دی. نو چې کم آبادی په قطب شمالي کې دي نو په هغه کې تقریبا چې شواروز په یو کال کې مکمل کېږي. اوس کم چې د دې مزل اخیری خط استوا د څومره نږدې نو دومره به دغه ورځ چې کوم دی نو شواروز به کچي څومره چې قطب شمالي ته د نږدې کېږي فاصله اوږدې او قطب شمالي طرف ته ځي هلته به دغه حساب باندې شپه ورځ دومره اوږدی. نو په دغه طریقه باندې حالات مختلف شو. نو هلته کې مطالعه چې کوم دی د عرض دګنه کې دغه چې کوم دی د ورځو د شپو د حساب چې کوم دی د ځان له دی خط استوا ځان له حساب دی د قطب شمالي کوم علاقې چې دغه ځان له حساب دی منځ کې چې خط استوا ته نزدیکی کې ځان له حساب جوړي
شوارز کې چکیږي او چې کله قطب شمالي ته نږدې کېږي نو د ورځ او شپه غټېږي د دې اوږدوالی چې کوم ډېرېږي. نو په دغه طریقه باندې دا دوه اقوال چې دي په دغه لیول سره دي. وکأی من قرية او ډېر د کلونه املیت لها ما ورله مهلت ورکړی وهي ظالمة او دغه کلي ظالمانو یعنې ګناهګار خلکو ثم اخذتها بیا مې نیولې دي وإلی المصير او خاص زما درته راګرځېدل د مخلوق دي ما مخ ته به راځي. د مخکیني سوال تفسیري جواب شو. منځ کې زواجر او تخفیفات ذکر شو چې دوی خو جلتۍ باندې عذاب غواړي خو یاد لرئ چې الله تعالی د خپلې وعدې مخالفت ګوري نه کوي ډاډه کېږي به نه چې عذاب نشته. یوه لویه هیبتي ورځ هم به تاسو را روانه ده خو د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې مخکیني کافران هم په دغه طریقه باندې چې بغاوت یې سیوا کړو نو په دغه بغاوت باندې الله تعالی پوري نه دي رانیولې ټیم یې ورکړلی املیت لها مهلت مې ورکړی بیا هغه مهلت کې چې کله دوی اصلاح نه شو نو بیا ثم اخذتها بیا مې نیولې دي. نو مطلب دا شو چې په ابتدا کې په آغاز کې چې څومره مجرمان او باغیان دي الله تعالی پوري رانیول د الله تعالی په نظام کې نشته پوري نه رانیسي لیکن دوی ډاډه کېږي نه چې ګرځه بچم نیول اړو نیول کېږي منه او زه به حق باندې یم نو حق پرستی دې نه معلومېږي د ازادي او د بچ کېدل پکې ته نه معلومېږي ځکه تیر تاریخونه هم دغه شان ته کې چې خلکو به ظلمونه ګناهونه کول اخر به الله راونیول. نوح علیہ السلام قوم ته الله تعالی ډېر مهلت ورکړی و چاته لږ کم ورکړل چاته ښه کم ورکړی دی خدا ته چې مهلت هر چاته څه نه میلاو شوی دی او دغه مهلت د دې خبرې دلیل نه دی چې ګنې موږ د الله تعالی خوښي او د جرایم زموږ چې کم دي د الله تعالی نه بدي کېږي دا معنی نه ده. قل ورته وایه ایها الناس ای خلکو انما انا لکم نظیر مبین یقینا زه ستاسو دپاره یرونکی یم ښکاره. په دې جمله کې یو خاص مضمون ته اشاره ده چې زما ذمواري او ډیوټي دا ده چې بس تاسو د الله تعالی د عذابونو نه ویرومه چې د دین مخالفت مه کوئ داسې داسې عذابونه در باندې راځي دا زما ذمواري ده. پاتې شو عذابونه راتلل چې اوس به راځي که بیا به راځي که کله به راځي او زه یې راولمه نو په دغه کې زما دخل نشته. عذابونو کې اختیارات زما سره نه دي او زما ما ته صرف دومره ذمواري حواله ده چې انا لکم نذیر مبین زه تاسو د الله تعالی د عذابونو نه ویروم نو بیا تاسو پوه شئ د الله تعالی نظام پوه شئ. فالذین نهاگستان آمنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کوي نیک عمل صالح وضاحت مخکې من کړی د چې کوم عمل موافق د شریعت هغه صالح چې کوم مخالف د شریعت هغه منکر او چې نه مخالف او نه موافق هغه ته مباح ویل کېږي جایز. لهم مغفرة حقیقت لپاره بخنه او رزق کریم او رزق به عزتمن خوراکونه د جنتی خوراکونه دي نو دې ته جنتی خوراکونه ملاويږي. والذین هغه کسان استعوا چې هغوی کوشش کوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې معاجزین د باطل ثابتولو هغه خلکو د لپاره تخفیف ذکر کیږي چې کوم د دین په مخالفت کې شپه ورځ لګیا دي دلایل هم وي پیسې هم لګي قوت هم استعمالوي دوکه‌بازیان هم کوي خو په طریقه باندې اسلام ناجایز دین ثابتول غواړي خلکو په ذهنونو کې د هغې نفرت پارول غواړي او کفري اصول چې کوم دي نو هغې حیثیت خلکو په ذهنونو کې پیدا کول غواړي هغه خلکو د لپاره زواجر دي د اسلام دشمنان د لپاره یې ذکر کیږي. نو هغه کسان چې کوشش کوي زم په آیاتونو کې معاجزین چې دی باطل ثابت کړي د آیاتونو لاره اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خوندان د جهنم دي. نو تخویف اخروی شو چې دې خلکو خیر نشته دنیا کې به الله راونیسي راوبندنسي خو آخرت کې به یقینا رانیسي جهنم ته به چې کله جهنم یې معلوم چې جهنم خو کې ته والله چې نو د دنیا بچون او د جهنم د آخرت ژوندۍ منځ کې بل ژوندۍ دغه ته برزخي ژوندۍ وي هغه په خپل معنی معلومیږي چې سړی جهنمی ده په قبر کې مزه نشي کولای خامخا به سزا ملوي.